نو د دې خو مجبوریانې دي چا ګاډي خرڅ کړي دي چا کورونه خرڅ کړي دي نو هغې خو نه بیماران پرې غوسې شي نه هغه پیسې هغه کم اسری چې دغه چې راغونډه کړي ني په هغې ګاډی نه کړی نو چې افغانستان ته لاړ شي دغه خو نه هلته روزګار شته نه څوک هلته دومره پیسې چا ته ورکوي چې هغه پرې لاړ شي خپل بنیادي سهولیت پرې ځان ته دغه کړي برابر کړي همدغه پیسو ته یې مه ښایي که هغه پولیس هر رنګ دغه کړي خو دلته پاکستاني ورور هغه ته په ټایم باندې پیسې نه ورکوي اوس چې دی ماشومان او ما خپل کور مخې ته راوځي او واپس کور ته دننه شي ماشومانو زړونه تنګ دي د هلکانو ځوانانو زړونه تنګ دي بهر سړک ته نشي تللی نو 40-45 روپۍ چې یو سړی هلته لاړ شي هغه پرې د کور خرچه برابره کړي که کرایي ورکړي څه وکړي ځکه نوې زندګي او نوې ژوند جوړول دا ډېره سخته ده خپل کور خپل ورانه د زړه کور خپل ورانه دا زمونږ د 40 کالو آبادي وه خواري وه محنت و دام جوړ کړی او ډېر په مشکله دا اوس موږ خپل کور خپل ورانه او ډېر ښایسته وخت هم تېر کړو 40 کال هم تېر کړل دلته په دې خاوره کې موږ خوشحاله وو موږ دا خپل ځای ګڼو خپل د زړه غم ګڼو بس د حکومت هغه دي بس ځو زما وختي ګنټۍ وه هو کنه پالای کینو که لکه ما دا ګنټۍ خپل زړه ته اچول خپل کور یو سړی خپل ورانوي به تا ته دا ووایم نو 40 کاله کور هغه موږ وران کړه زما یادداشت نشي زه دلته راغلی یم زما ډېر وړوکی راوستی یم اوس زه سپین ږیری یم زما نوسیان دي اوس زه ځمه پس له دې به هلته زه ځان ته یار دوست زما مردان ارچن تنګې داسې پندو نوخار دې علاقو پورې زما یاران دوستان ملګري دي بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبیل شاه ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم د خزانې ټولو کې غټ کیمپ د افغان مهاجرینو کم ته چې 10 جولای ډیډلاین ملو شو خو چونکې هغه ډیډلاین تیر شوی دی دلته نه څومره افغان مهاجرین چې کم فیملیز وو په دغه کیمپ کې څومره پاتې کېده څومره کورونه په دې ټول هر څه باندې به خبرې کوو زما په شا باندې چې تاسو کوم کیمپ وینئ نو دا هغه کیمپونه چې په دې کې به فیملیز پاتې کېده کورونه او دغه کورونه وران کړلی شو دغه افغان مهاجرین چېرته لاړه دا وخت دلته کې موږ سره یو ورور موجود دی د هغې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه دا راته ووایه چې دلته کې ټوټل څومره کورونه او دغه څومره فیملیز لاړه څومره پاتې دي دلته تقریبا 450 پورې کورونه او 2000 کسان په دې کې اوسېده تقریبا دی نه اوس 450 نه 30-35 کورونو پورې پاتې دي دلته صحیح دغه کم کسان چې لاړه نو اوس چې کم موجوده پاتې دي ځکه چې 10 جولای کم ډیډلاین هغه هم تیر شوی دی پولیس راځي چاپې وهي نو څه کوي هغې بیا څه کوي پولیس سره څه کوي بس چې پولیس راشي د ځانونه غیب کی یا څوک د کور نه یو کس نیمو سره یوسي تاڼې ته ډیپوټي کی نو د دې خو مجبوریانې دي چا ګاډي خرڅ کړي دي چا کورونه خرڅ کړي دي چا چې د نور داسې مسلې دي د بیمارانې په هسپتالونو کې دي نو هغې خو نه بیماران پرې غوسې شي نه هغه پیسې هغه کم اسری چې دغه چې راغونډه کړي ني په هغې ګاډی نه کړی نو چې افغانستان ته لاړ شي دغه خو نه هلته روزګار شته نه څوک هلته دومره پیسې چا ته ورکوي چې هغه پرې لاړ شي خپل بنیادي سهولیت پرې ځان ته دغه کړي برابر کې همدغه پیسو ته یې مه ښایي که هغه پولیس هر رنګ دغه کوي خو دلته پاکستاني ورور هغه ته په ټایم باندې پیسې نه ورکوي نن در کوم سبا در کوم هغې هم زموږ د دې مجبورۍ نه غلطه پیدا کړي یعنې چې کم کسان موجوده پاتې هغې بیماران هم دي چا سره پیسې دي د کډې د وړو مطلب تاسو وایي چې هغې سره پیسې نشته دی جی ټول بس همدغه پوزیشن دی ګینې خلک دې ته نه دي پراته ځکه چې کیمپ تللی دی دلته د شپې هم حالات خراب وي غله ځي راځي او نور هم مشکلات دي دلته د دنیا او د خلک چې دلته کم اوس موجوده پراته دي 30-35 کورونه د دوی مجبوریانې دي بیمارانې دي کورونه دي نور داسې مختلفو مسلې دي ورته چې هغې نشي تللی ښځې پاکستاني ده په عدالتونو کې کیسونه دي کیسونه لا پراسس شوي نه دي نو حکومت خو دې ته نه ګوري چې بس تا کیس ویریفای شوي او که نه دی شوی نو هغې سره که ځي نو ښځه ورته وایي چې یاره زه خو نشم تللی د هغه که ځي په تورخم باندې نو بایومیټرک ته کېږي نو د هغه د پوره فیملی ریکارډ ختمیږي خرابېږي نو هغه مجبوره دی چې دلته ایسار شي یا به ترې ښځه سړی به ترې ډیپورټ کوي او ښځه به پاتې کېږي دا راته وایي چې په دې کیمپ باندې کاروی کله شروع شوی ده دا کورونه ورانېدل کله نه شروع شوي دي تقریبا د دې 8 میاشتې وشوې چې د دې ورانېده حکومت چې کوم اعلان وکړو ډیډلاین یې ورکړو نو هغې ډي نوټیفیکیشن وکړو په ټولو د کیمپونو حیثیت یې ختم کړو او فیوار هولډر کم چې وه کم کارډونه هغې ډي نوټیفای کړه هغې ختم کړه مطلب دا دغه دي ان ډاکومنټس کې حساب کړه که نه نو هغې نه وروسته په خزانې کیمپ نه بس ضلعي انتظامیه به بار بار راتله او خلک یې تنګول دلته به تاڼه راتله هغوی به دا خلک بس روان شو په مزه مزه باندې کورونه دا کړه اوس دا چې بیا 10 جولای ورکړو د هغې نه وروسته بیا پرون انتظامیه راغلی و هغې ویل چې یاره تاسو خپل وطن ته لاړ شئ ګینې تاسو به حارس شئ
صحیح. مونږ ګورو چې دغه کیمپونه ورانېږي، اوس په دې کې څه مشران هم لګیا دي دا خښتې راټولوي، دې سره دوی بیا څه کوي؟ ځینې خلک دي چې د هغې وس تز برابر دی نو دا خښتې مخکې دا پرېږدي. ځینې خلک دي چې هغې د خپلې خښتې راغونډې کړي د دې ځای کوم غریبه طبقه ده چې هغه کور نشي جوړولی د دوی دا خرابه خښته یا دا کمزورې خښته دا واخلي او په هغې باندې خرڅ کړي، د هغې پې له 100 روپیو کې کور ته پې سودا راوړي او یا پې د ګاډي کرایه مرۍ برابره کړي د دې لپاره. څه وایي ماشومان څه وایي چې دا کیمپونه وران شي؟ هغوی خو به خفه کېږي چې دا کورونه وران شو. ماشومان بس مخکې به چې وو د دنیا ماشومان به ودلته سکول به ودلته د هیلث فیسیلیټي به وه د اوبو فیسیلیټي وه د دنیا مختلف فیسیلیټۍ نه وي چې په دې خزانې کیمپ کې موږ ته موجودې وي او د یونیسیار د سایډ نه جوړې شوې وي. او اوس چې دی ماشومان هم خپل کور مخې ته راوځي او واپس کور ته دننه شي، ماشومانو زړونه تنګ دي، د هلکانو ځوانانو زړونه تنګ دي، بار سړک ته نشي تللی، بس چې بار سړک ته لاړ شي بس پولیس ورته وایي راځه. د افغانستان څه پوزیشن دی؟ ستاسو خو به نور کسان هم تلي، د فیملي به تلي، هغوی څه وایي چې هلته څه صورتحال دی؟ داسې خلک شته دی چې د هغې مخکې هلته کې خاندانونه وو یا هلته کې رور نو چې هغه تللی دی، چا ول خپله کوټه ورکړې ده، چا ول خپل ځای ورکړی، کاروبار سیسټم یې وله برکړی. داسې خلک دي چې هغې هلته کې څوک شته دی نه، دلته ډېر زیات وخت تېر کړی نو هلته څوک پېژني هم نه، خو هغه دی افغانۍ دلته بس. او ځینې خلک داسې دي چې هلته د ځمکه لري کور نه لري نو کرایه نه چې دي هلته د 2000 روپو کور بس په 8000 افغانۍ تقریبا 40-45 هزار پاکستاني روپۍ ته جوړېږي. نو 40-45 هزار روپۍ چې یو سړی هلته لاړ شي هغه پې د کور خرچه برابره کړي که کرایي ورکړي څه وکړي، ځکه نوې زندګي او نوې ژوند جوړول دا ډېره سخته ده. ډېره مهرباني. ګرځو دغسې د کیمپ کې هغه چې کم مشر لګیا دی کار کوي، د هغوی سره به هم خبرې کوو چې هغوی دغه کم کار کې لګیا دي. وختي مونږ کتل چې هغه ګینتري وهله لګیا او خښتې یې رابیلولې. کاکا جانه څنګه حال دی؟ السلام علیکم. څنګه حال دی؟ تاسو ښه؟ دا راته وایي وختي مونږ تاسو کتئ چې لګیا وئ ګینتري مو والا خښتې مو رابیلولې، کورونه په خپله ورانوئ؟ خپل کور خپله ورانوو، د زړه کور خپله ورانوو. دا زمونږ د 40 کالو آبادي وه، خواري وه، محنت و دام جوړ کړی و ډېر په مشکله. دا اوس موږ خپله خپل کور خپله ورانوو. او جی ډیډلاین اخرنی 10 جولای و، تاریخونه پې اورېدلي دي، نو څه به وایي چې ځئ افغانستان ته؟ انشاءالله چې دغه 4-5 ورځو کې خو ځو، موږ خو تیار یو ځو به او بس هېڅ هم نشو ویلی. نو د حکومت د خوا نه موږ ته دا مشکل دی، موږ ځو. دلته به م روزګار څه کولو؟ دلته روزګار بس زما خو خپله دوکان و بخشو پول کې او ډېر ښایسته وخت هم تېر کړو، 40 کال هم تېر کړل. په دې خاوره کې موږ خوشحاله وو، موږ دا خپل ځای ګڼو، خپل د زړه غم ګڼلو. بس د حکومت هغه دي، بس ځو اوس به هلته ځو، رزق مسلې هلته ختمې شوې، هلته به ځو. او دغه کیمپ کې تاسو سره ماشومان هم وو، زنانه هم وو، هغوی شته دی که نه هغوی تللي دي؟ نه تللي دي جي، بس دا یو نیم کور فامیل پاتې دی، دې غاړو دا 5-6 کوره دي. دویم ځي انشاءالله د 18 ورځو کې. زما خو خپله هم 2-3 ورځې بعد اراده ده له خیره سره ځم، واړه بچي هم دي، موږ یو. تاسو دغه خښتې رابیلولې، دې خښتو سره بیا څه کوئ؟ جی دا دلته الي مړه مقصد راځي دغه 15 روپۍ او 6 روپۍ دا نالي بس یو 100 روپۍ کې هغه دیاړي کوو پکې. مړه بار بازار ته نشو وتی نیسي، مطلب دلته تر څو یو هغه خواري پکې کوو، ځان له مړی رزق ماښام ته پیدا کوو. یعنې دغه د کور خښتې را غورځول او بیا خرڅول، نو دا زړه ما درته وویلې که چې ما وختي ګینټۍ وهو که نه پله یې کینو که لکه ما دا ګینټۍ خپل زړه ته اچول. خپل کور یو سړی خپله ورانوي. به تا ته دا ووایم نو 40 کاله کور هغه موږ وران کړ. موږ چې ماشومانو په دې سیند کې به م هغه شګو نه کورکۍ جوړ کړو او بیا به څه ټایم چې سیند ته دنګلې په هغې به مو اوبه واچولو، سیند ته به مو دنګلې، نو هغه هر څه به ګډوډ شو. هغه لوبه موږ سره مو شوه دلته. یعنې تاسو په دې کورونو اوبه واچولې؟ نو موږ واچولې په خپلو زړونو په دې کورونو. زما یادداشت نشي، زه دلته راغلی یم، زموږ ډېر وړوکی راوستی یم، اوس زه سپین ږیری یم، زما نوسیان دي. اوس زه ځمه پس له دې به هلته زه ځان ته یار دوست زما مردان ارچن تنګې داسې پندو نوښار دې علاقو پورې زما یاران دوستان ملګري دي، دا هر څه پاتې کېږي. نو موږ به هلته اوس نوې زندګي خیاروو. هغه کې به ښه خراب ګورو چې کوم د یارانې ده، کوم ښه دی او کوم خراب دی. اوس به پکې چاڼ کوو او چې چاڼ کوو هغې باندې موږ به خاورې انباري په موږ بیا موږ بس ساده ځای کوو. بس الله هم په خوشحالۍ باندې بوځه کاکا جانه، او الله هم خوشحاله ساته ټول عمر لا. ګرانو کتونکو څنګه چې ما سټارټ کې خبره وکړه چې دا هغه کیمپونه دي چې په کم کې 800 نه 800 نه 800 پورې چې کم کورونه وو هغه وو، په هغې کې یو څو کوره پاتې دي، هغه هم څه مجبورۍ له وجې چې کم دی دلته پاتې دي، په هسپتالونو کې مریضان دي یا یې چا سره پیسې دي، د کډې اوړو پیسې ورسره نشته، هغې ته ایثار دي. نو الله دې وکړي چې په دې باندې هم اسانه شي او خپل ملک ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي. خو دا د خزانې چې کوم مین کیمپ و دا د هغې ټوټل چې کوم صورتحال و هغه موږ ته سره شریک کړو. در نیکسټ پروګرام پورې ماله او زما ټیم لره کې اجازت دلوي. الله پامان.